السلام علیکم کتونکو لطیف الله تاسو ته حاضر یم دغه وخت کې د پیښور ګیریزن پارک ته راغلم چېرته چې تاسو کتی شي د قائد اعظم مزار مینار پاکستان فیصل مسجد دا اوس تاسو کتی شي ګلګت بلتستان دی ورکړی دی د غرونو په منځ کې ګیر چاپېره دیو خوا همتنه غرونه دیو خوا همتنه غرونه دا مینار پاکستان یې جوړ کړی دی مینار پاکستان سره دی چې کوم لیکل کړي دي خوشا کم علاقې دي سرګودا دا خو د لاهور شو بیا د مینار پاکستان نه چې دی خو را دی دلته کې دي د انډیا بارډر ورکړی دی لیکلي دي چې انډیا بارډر لینث ورکړی دی 2912 کیلومیټر بیا اخوا تاسو ته د قائد اعظم محمد علي جناح مزار هم ښکاري دا بدینی ورکړی دی او دا ورسره دادو په نوم باندې چېرته کومه علاقه ده بیا خوا کې ورسره حیدرآباد دا خو هم کراچه شوه ورسره د قائد اعظم مزار بیا موږ دې خوا راځو دا ګوره مختلف علاقې دي زیارت اړخ ته دا ورسره خوشا چې کوم غرونه دي دی هغه ورکړي بیا همدغه غرونو سره موږ ځو نو مخکې راځي بیا د افغانستان بارډر ډېرې ښکلې طریقې سره یې جوړ کړې ښکلې نقشه یې جوړه کړې دا د افغانستان بارډر دا د پاکستان ایریا ده هغه زیارت شو هغه قائد اعظم مزار شو ورپسې مینار پاکستان فیصل مسجد نو دا خو دی جي زموږ د پیښور ګیریزن پارک چېرته چې د یو ټایمې مختلفو علاقو نه خلک راځي د سیل دپاره موسم هم ښکلی دی ونې بوټي هم پکې ښکلي دي دا موسمي ګلونه مالیانو ورسړی خواري کړې د توتانو پخوانی ونې هم پکې شته دا ګوره د مامجي راغلی دی دمه خوري پخوانی د پیپل ون هم پکې شته د ګیریزن پارک بل چې کوم چمن دی نو هغې اړخ ته موږ رالو دلته کې به تاسو ته ښکاري ښکلې ښکلې ونې پکې کرلي دا د میوو ونې بوټي دي زما په خیال چې دا د خرماڼی ونه ده تکړه شه دا د خرماڼی ونې دي او دا خو پیژنې دا خو بوکیانې ونه ده دلته کې مې یو بله ونه ولیده دا د ملتاس ونه ده ملتاس به تاسو پیژنئ یا نه ماشومان چې کله بیمار شي نو دې ته یې ورکوي دغه ونې ډېرې کمې شوي دي دا اوږده اوږده چې کوم تاسو ته پکې ښکاري دا تور دی دې ته ملتاس وایي بل ګیریزن پارک کې د واک دپاره یو داسې ځای جوړ کړی دی چې ماشاءالله ډېر ښکلې کارپېټ یې پکې اچولی او انسان چې وځي نو بلکل بیخي نرم ملایم لګي